بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، محترم سامعين وناظرين كرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زمونږ دا نن درس دا په پښتو ژبه کې دی او غواړو چې بعضو ملګرو دا خواهش او اصرار یې کړی و چې پښتو ژبه کې ویډیو جوړه کا په مقاماتو کې، نو دا د هغې دپاره محترم سامعینو او ناظرینو، مقامات دا یو داسې علم دی چې د دې تعلق هم د قرآن کریم سره دی او د مقاماتو چې کوم بنیاد دی هغه هم قرآن کریم دی، ځکه چې قرآن کریم کې ډېرې موضوعګانې دي. د جهنم آیات مبارکه دي، د جنت آیات مبارکه دي او د جنتیانو آیات مبارکه دي، د کفارو آیات مبارکه دي. نو دیو جنا موضوع بدلیږي او چې موضوع بدله شوه نو لازما لهجه آواز ورسره بدلیږي. اوس مثلا یو ځای کې د جهنم آیات دي، نو هغې کې به داسې لهجه اختیارو چې هغه د دې آیاتو سره مناسبي. یو ځای کې د جنت آیات دي، هغې کې به داسې لهجه اختیارو چې هغه د دې سره مناسبي. او دا لهجات هم اصلا کې هغه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د زمانې نه دي، خو دلته بیا دې ته داسې نوي نوي نومونه ورکړی شو. د نبی علیه الصلاة والسلام د زمانې نه داسې دي چې نبی علیه الصلاة والسلام یو حدیث مبارکه دی، هغه فرمایي چې اقرأوا القرآن بلحون العرب واصواتها. تاسو قرآن کریم د عربانو په لهجو سره ووایئ، ولولئ، ځکه چې د هغوی په اوازونو باندې تاسو قرآن کریم ولولئ. نو لهجه او اوازونه، نو دینه معلومه شو چې دا د هغه پیغمبر علیه الصلاة والسلام د زمانې نه دي. خو دې کې بعضې خلک نن سبا ډېره زیاته غلو کوي او لهجه کې داسې لهجات شامل کی چې د قرآن حسن، د قرآن وقار، د قرآن سنجیدگی هغه ختموي او دویم لهجاتو سره په الفاظو کې غلطي راولي، حروف خرابوي. نو دارنګې لهجات بیا جایز نه دي چې هغه وویلی شي. چونکې زمونږ ستاسو دا زمانه خو دا همدې دپاره ده، دا داسې زمانه ده چې دې کې زیاتره خلکو سوچ او فکر آواز ته دی او لهجې ته دی. اکثره قاریان چې مونږ ګورو نو د هغوی چې کم تلاوت کوي، نو د کم صورت او د کم آیت تلاوت چې کوي، هغه د هغې صورت او د دې آیاتو په معنا هم نه پوهېږي او داسې ځای کې وقفونه او داسې ځای کې لهجه کول چې هغې سره مناسب نه وي. نو الله دې مونږ ټولو ته هدایت وکړي او موږ ته د الله پاک په قرآن باندې د پوهې کامل توفیق را نصیب کړي. علماء کرامو د دې زمانې مقاماتو ته یو مجموعه ایښې ده، صنع بسحرک. نو صنع بسحرک کې صاد دا د صبا لهجې دی، نون دا د نهاون لهجې دی او عین د عجم، با د بیات، سین د سیگا، حا د حجاز، را د رست او کاف د کرد. خو یو خبره یاد ساتئ چې مونږ اصل کې د قرآن کریم تابع یو، د لهجاتو نه یو. مونږ د قرآن د تجوید تابع یو، د لهجاتو نه یو. کم ځای کې په کوم ځای کې چې د لهجې د وجې نه حرف خرابېږي، د تجوید غلطي راځي، نو که دا غلطي لحني جلي وه نو بیا خو دا لهجه حرامه ده، ځکه لحني جلي حرامه ده. او که دا غلطي لحني خفي وه نو بیا مکروه، نو دا لهجه بیا مکروه ده.
نو دې ته به ډېر زیات خیال ساتئ، ډېره توجه به کوئ، ډېر فکر به کوئ چې هسې نه د لهجې په تګ و دو کې د قرآن کریم حروف زموږ نه خراب نشي. بیات مقام عموما قاریان د دې نه ابتدا کوي او اختتام کوي. مثلا د بیات مقام ابتدا چې قاریان کوي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. دا ابتدا د مقام البیات نه په دې دنیا کې چې څومره قرآ دي، خاص کر د مصر عرب قرآ چې مونږ ټول د هغوی په رحم و کرم یې مونږ ټول هر څه د هغوی نه زده کړي دي او هغوی هم چې تلاوت شروع کوي نو د بیات مقام نه شروع کوي او اختتام هم په بیات باندې کوي. او بیات داسې بنیادی لهجه ده چې دا د قرآن کریم په ټولو آیاتو مضامینو کې استعمالیدی شي، خو خاص کر په هغه آیاتو کې چې په هغې کې احکام وي، په هغې کې قصص وي، قصصو کې رس لهجه هم استعمالیږي او زیاتره احکامو کې او جنت آیاتو کې استعمالیدی شي او د جهنم آیاتو کې استعمالیدی شي. او چې قرآن کریم کې کوم ځای کې نصیحتونه الله تعالی کړي او دعاګانې شوي وي نو هغې کې هم دا مقام ډېر ښه استعمالیږي. نو د هر لهجې 3 درجات دي، یو ته وایي قرار، بل ته وایي جواب او بل ته وایي جواب الجواب. نن به مونږ په دې مقام البیات کې دا 3 درجات وایو، ان شاء الله را روان درس کې بیا نور مقامات به وایو. نو زه اول په بیات کې وایم قرار. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. دا ګوره بیات کې قرار دی. بیا وګوره جی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. دا د دې لهجې قرار دی. اوس د دې پسې لږ نور دا قرار که مونږ ور زیات کو. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. اوس دې کې زه وایم جواب. مثلا بیات کی جواب والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان. دا دې لهجې کې شو جی جواب. اوس د دې نه بعد جواب الجواب. مثلا وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. دینم جواب الجواب چې نور چتوي. مثلا جواب الجواب
والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام. دا مونږه بیات مقام کې قرار جواب او جواب الجواب ویلو. تاسو دا بار بار واورئ ان شاء الله تعالی ډیره فائدہ به درته ورسیږي. او دا درس ما په پښتو ژبه کې ریکارډ کړ چې ډیر ملګري پښتو کې درس غواړي نو مونږ چې د هغې دپاره فایده مند وي. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.